دوی چې راوستو چې زما زړه تاب نه کو چې زه دا وګورم، زه ترې واپس راځم. زما زوی په خښتو والی، په کنداغونې والی، په سر په خپې یې پرې ماتې کړي، لاس یې پرې مات کړي، بیا اخره کې په چاړو والی بیا په دې مرئ، بیا یې وروستو حلال کړی دی، په خپل کور کې حلال کړی دا سرجي چې ده به څومره دی د خپلې دروازې نه وړ سرجي ده به څومره چغې کړي چې پلاره وژنې مې، مورې وژنې مې. زما صرف دا ارمان دی چې دا اوازونه یې ما ته دا اورېدلی وی. نو موږ هغه ټایم سره په دې باندې شکي وو چې دا لکه هغه کوم انتهایي غصه ده چاته کېږي که نه، هغه شان دا مرډر شوی و. زموږ روب دونه غریبي ده چې زما یو کمره زه په خپله په کچن کې پاتې کېدم. ما کچن ځان له ساز کړی و سرجي، دی به دغه دا به زما کچن کې پروت و. مرګ خو کېږي سر، ټوله دنیا مري، خلک دشمني هم کوي، شتل هم کوي، خو داسې په بې دردۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، یو ډیره دردناکه او غمجنه راپېښه ده. زاهد نومي کس صدرشاه باچا اوسېدونکی و، دی وژلی شوی و. څنګه وژلی شوی و؟ په چړو چاقوانو باندې ډېرې بې دردۍ سره یې وژلی و. پولیس هغه کیس ټریس کړی دی، ملزمان یې هم ګرفتار کړي دي. همدې کیس حوالې سره موږ ایس ایچ او شهریار خان تانا باناماڼي یو تفصیلي ریپورټ جوړ کړی دی او د مقتول زاهد پلار سره هم موږ یو تفصیلي خبرې کړي دي چې هایا وجه څه وه چې دې دونه بې دردۍ سره قتل کړی دی. خو ملزمان هم ایس ایچ او صاحب کاروایي کړې ده کامیاب او ملزمان یې گرفتار کړي دي. دغه ټول ریپورټ موږ تاسو سره په اپنا ډیجیټل باندې شیر کوو. کاکا دا کیسه راته وکړه چې زاهد ستا زوی و، ووژلی شو، مړ شو، ملزمان یې هم پولیس گرفتار کړي دي. دا څه چل شوی و؟ سرجي تر دې وخته پورې خو زه د دې کیسې نه ډېر نه وم خبر. خو د دې واردات نه یو ورځ مخکې یعنې زه چېرته تلمه د شپې دپاره، نو ما ته د ده مور وویل چې دی هلک له مونږ چېرته ښځه کوو، نو ستا څنګه خوښه ده؟ مال مونږ خو د ښځې لاسه پروګرام نه دی جوړ کړی د کولو، تاسو ما پوهه کوئ چې تاسو چېرته ښځه وله خوښه کړې او که څه مسله ده. ویل چې یو دلته زمونږ دې ګاونډ کې یو جینۍ ده او نه یې ده ورکړې، کواره ده، نو که سړی ستا خوښه وي نو مونږ به وله دا جینۍ وغواړو. مال چې جینۍ والد صاحب یا رونه څوک نوم یې ما ته وښیه، نو هغه راته ویل چې دا د عزیز لور ده زمونږ دا خوا کې ګاونډي. ما ورته ویل چې زه په دې ټاپ باندې به بیا ګپلو، زه چېرته ځم او زه چې رالمه بیا به د دې معلومات وکړو، ور به شو په جرګه. ما ته کور واله وویل چې دا ما معلومات هم وکړو، ما خپل انګور ور لېږلی وویل تپوس یې ترې کړی دی، هغې چاله نه ده ورکړې او مونږ به ورشو. زه په دې به بیا بعد کې مونږ خبرې وکړو چې زه راشم واپس. زما رونه پینډۍ کې دي، زه پینډۍ ته تلم اسلام آباد ته. زه چې رالم په دغه ورځ باندې نو زاهد د شپې نه نه و، لکه د شپې نه دا ورک شوی و. ما تپوس وکړو مال زما زوی څه شو، زاهد چېرته دی؟ او ویل چې بېګانه نشته دی پلاره، مونږ ورته رینګونه کوو خو موبایل یې راځي آن دی خو نه یې اوچتوي. او حقیقت دی ما ترې تپوس وکړه چې تاسو نه تپوس کړی و یا د رور نه یا د مور نه چې زه چېرته ځم شپې له بار؟ ویل چې نه. نو په دغه ټیم کې زه په ژړا شوم چې یاره دا هلک خو خامخا چې چېرته ځي د مور نه تپوس کوي یا رور نه تپوس کوي یا ما نه تپوس کوي، خو زه نه وم. خو زه چې ستاسو نه یم تپوس نه کوي، نو الله دې خیر وکړي د هلک څه نور څه مسله راته نه وي جوړه کړې. هغه دې مسله کې مونږه چې تاڼې ته رالو، مونږ موجوده زه په تاڼه کې ناست وم او ما په دې وروسته 10 منټه یا 20 منټه ما پسې زوی راغی تاڼې ته. ما ورته ویل چې څنګه چلو شو، زاهد پیدا نه شو؟ نو هغوی راته ویل چې زاهد دلته تاڼه کې دی. په دغه کې لاړم سوچ کې چې یاره تاڼه کې څنګه دی، خو هلک دی نه څه نشه کوي نه ښه کوي نه داسې د غلا نور څه مسې خپل کار څه یې کار وي. زه ډېر پریشانه شوم. ما ورته ویل چې تاڼه کې دی، زه خو خپل هم تاڼه کې ناست یم، دی چې تاڼه کې وی دا والاتونه دي خو دلته به وی. خو بیا مې مړه کې دا توشو کیدی شي که چې ده داسې حرکت کړی
چېرې دی ایسیچو صاحب چېرته بله کمره کې یا بله کمره کې دی شفټ کړی ولته ناست دي، نو زه په دې باندې خوشحاله شوم. دا سوچ مې کوه ما له دغه زوی د تاڼې دې مخه کې راغی، ما ته ویل چې پلاره هوش نه کار واله او زړه غټ کا، زړه درست کا. ما ورته ویل ولې څه چل شوی بچی؟ ما ته ووایم زاهد چا وژلی که څوک یې وژلي. زه چې د ایسیچو صاحب کمرې ته رالم، ایسیچو صاحب وویل چې دله یو ګیلاس اوبه راوړئ. اوبه چې ما وڅښلې نو ما بیا تپوس وکړو چې ایسیچو صاحب دا بچی زما چېرته مړ دی که نه چا وژلی څه یې کړي؟ هغه ما ته ویل چې دا حق لار ده، ټول په دې موږ روان یو، ستا بچی داسې شپې چا وژلی دی. دوی ته ما ویل چې سر زما زه څه کاروایي وکړم؟ دوی ما ته ویل چې تا په چا ود اود دښمني یا څه؟ ما ورته ویل چې چو صاحب اوسه پورې موږ چا سره د هېڅ خبرې دښمني نه شته، نه بدي شته، نه د پیسو لین دین شته، نه هم د چا څه پسې خبره کراس راغلی. اوس الله ښه پوهېږي، خو زما ذهن کې یو خبره راځي چې دا زه تلم په کوم ټایم ما ته خپلې کور والا وویلې چې بهی دا ښځه الو که دا مسله چېرته یم د دې ښځې نه ده، صاحب دا هلکان راوله د دې جنۍ وروڼه راوله بیا به زه راپورته کړم. نو زما مکمل دعوا په دې ده او زما یقین سره زه دا وایم چې دا کار دوی کړی دی، بل چا نه دی. ستا زوی چې کله مړ شو بیا تا کوم ځای کې وکتو؟ کور ته یې راوستی او که نه ځای ته ورغلی؟ جی ما مازدیګر کې وکتلو دا کوم ځای دا کې؟ دا یې بیولی و پوسټ ماسټم ته ټیک دغه ته هسپتال ته، ټیک ده. او زه ورته په کور کې په انتظار وم، زه به تلم پسې دې خلکو به نیولم چې مزه اوس بیا راولي اوس بیا راولي. دوی چې راوستو جي زما زړه تاب نه کو چې زه دا وګورم، زه ترې واپس ناست زما زوی په خښتو والی، په کنداغونې یې والی، په سر په خپې یې پرې ماتې کړي، لاس یې پرې مات کړي، بیا اخره کې په چړو والی یم، بیا په دې مرئ، بیا یې وروستو حلال کړی یم، دی په خپل کور کې حلال کړی دا سړي. دا یې د خپل کور نه راوښکلی دی په بهانه، او بس پنځه شپږ کسانو نیولی پټه خولې خپل کور یې ما سره لنډ دی د دې، بس کور ته یې دننه کړی، هلته یې ټوله کاروایي دي هلته کور کې دننه کړې ده. بیا وروستو یا ګنټه یا نیمه یا 2 ګنټې بعد دوی هر څه شي کې چې وړی دی، دا یې بیا وړی جي داسې سیده لار ده د باچا خان دغه ته کالج ته، دوی سیده په دې لاره بیولی دی هملته باچا خان لرې به یې وړلو، خو څه وجه به وم دلته یې لړ ګزار کړی دا په هدیره کې وایي پروت و. ده به کار روزګار خو کولو که د نه؟ جي بالکل سولانې کار روزګار و چې د ټوله دنیا کې چې دی څوک پېژني او هغه نه تاسو تپوس کوي، نو د د اخلاقو او د ده د ګرځېدو د کېناستو پاڅېدو به تاسو ته هر سړی ووایي چې دا کوم قسم له سړی و. زموږ دونه غریبي ده چې زما یو کمره زه په خپله په کچن کې پاتې کېدم، ما کچن ځان له ساس کړی و سرګي دی به دغه دا به زما کچن کې پروت و. مرګ خو کېږي سر، ټوله دنیا مري، خلک دښمني هم کوي اشتل هم کوي، خو داسې په بې دردۍ دونه ظلم خو د دغه سره حمزه صاحب سم نه و شوی که زما نږدې ځای چې وکړو. بس زما دا سوال دی د حکومت پاکستان نه، د صاحبانو نه، ایسیچو صاحب نه چې سر ما سره دی بس انصاف وشي، د دې انصاف په توقع باندې نور ژوند دی. مور یې څه وایي؟ د مور یې څه حال دی؟ مور یې جي بس ختمه ده، مور مې څه ووایي، هغه بېهوشه پرته ده، ستنې ولوو مخکې نه هم بیماره ده، بس ستنې ولوو په هغې باندې 10 منټه را ژوندی شي او هغه بس ځان وایي بیا ولې ستندنه شوي وو. دا درېیمه ورځ ده چې موږ دا کار وکړو د مور سره. ایسچو صاحب د سره تعاون کړی دی؟ ایسیچو صاحب ته زما ټول پولیس ته سلام دی، زما پاکستان پولیس ته ټولو ته سلام دی، ایسیچو ته مې 100 ځله سلام دی چې په دې کار کې موږ سره تر اوسه پورې خو ښه تعاون وکړو. باقي کارونه الله کوي، مخکې ګورو موږ ته څه علم نشته چې څه به کېږي. سرجي زه په دې باندې ډېر مرم او لګېږم، دا څومره ورځ زما درونه خپل وایي چې ته ډډې ته شه، زما دا درېیمه څلورمه ورځ ده، زما اوښکې نه دي وچې شوي چې ده به څومره دی د خپلې دروازې نه وړ سرجي ده به څومره چغې کړي چې پلاره وژنې مې، مورې وژنې مې، زما صرف دا ارمان دی چې دا اوازونه یې ما ته دا اورېدلی وی او زه په کور کې وی دا مسلې به نه وی پوهېږي. سرجي زه په هغه ورځ په کور کې نه وم، د تللی وم اسلام آباد ته. یار خان مقتول زاهد سترشاه باچا اوسېدونکی و، د کور نه لاپته شوی و، بیا بعد ازاد د چې کوم دی ناش برآمد شوی، د حوالې سره راته لږ ډیټیل ووایه.
دا جی زاهد ولد جعفر دا د ستار شاه باچا کالونی اوسیدونکی و. دا هلک په خپله د شوبه بازار کې الکتریشن کار یې کو. دا په 3 تاریخ د شپې 11 بجې پلار او مور یې وایي چې دی موږ چې کړو د شپې 11 پورې دی په کور کې په خپل کټ کې په کمره کې موجود و. بهرحال بیا هغوی د شپې ویده شوي دي. بیا چې کله د مور را پاڅېدلې د شپې 3 بجې یې کتلې 2 نیمې 3 بجې نو دی په خپل کټ کې نو دی خپل تلاش شروع کړی چې هلک چېرته لاړو. د هغې نه پس بیا دوی ته هم پته نه وه. بیا دوی ته چې کله پته ولګېده نو دا د ورځې تقریبا 12 بجې دا د باچا خان چې کوم ګرلز کالج دی سیول کوارټرو سره هغې ته مخامخ یوه دیره ده نو دا هلته 2 قبرونو منځ کې مړ پروت و. بیا موږ چې فوري طور لاړو پولیس لاړو بیا موږ ریسکیو 1122 کال کو هغوی ډیډ باډي را سره اوچت کا هغه موږ پوسټ مارټم له ولېږلو. بیا چې کله د هغوی والد صاحب کله موږ راوغوښتو ورور یې راغو د دې مقتول نو والد صاحب هم دا یو خبره وکړه چې او د ده دلته کې زموږ په محله کې یو جینۍ ده هغې سره تعلق و د کویدن واده دپاره نو د هغې موږ ته دمکیانې څه ټایم کې میلو شوي دي انډایرکټلي د دوی څوک رشته دار دی هغې په ذریعه ورته دمکیانې میلو شوي وي چې دا هلک د دې جینۍ نه منې کوي. هغه د دوی ګاونډیان دي او دلته کې هغې هم اوسېږي نو هغوی د اړخ نه چې کله دمکیانې موږ په هغې باندې کار وکړو هغه بیا موږ جینۍ هم اریسټ کا او دا چې کوم هغوی 4 وروڼه او تره زوی او زوی هغه ټول موږ اریسټ که او جیل ته م لیږلي فردر انویسټیګیشن لا چالو دی. نور مخکې څه کېږي ځکه چې هغه جینۍ خپله موبایل نه یوز کو ځکه هغوی جوخ په جوخ کورونه یې ګاونډیان دي نو نورې رابطې اوس په اسټبلیش کېږي. فی الحال دغه انویسټیګیشن دغه رپورټ دی. شهریار خان تاسو چې کله موقع ته لاړې سپاټ ته کتل شو د ناش د ده پروت و نو دې څنګه مطلب تشدد پې شوی و که نه ویشتی و؟ یس بالکل هغې باندې انتهایي تشدد شوی په دې سر باندې لګېدلی و په خوله په دې پوزه ده باندې انتهایي تشدد شوی و بیا په چړه باندې په دې مرۍ په ګوزارونه لګېدلی و چې هغې سره ده تقریبا لږه لږه مرۍ کټ شوې هم وه. انتهایی تشدد پې شوی چې دا اکثر موږ عام کیسونو کې وګورو که دشمنۍ څه وجې نو اکثر په فایر باندې یو ډزو لګي نو موږ هغه ټایم سره په دې باندې شکي وو چې دا لکه هغه کوم انتهایی غصه ده چاته کېږي که نه هغه شان دا مرډر شوی او هغه بیا وروستو راووتو همدغه رنګ ثابت هم شو انشاءالله. تاسو خو ملزمان اریسټ کړي دي ګرفتار شولو ملزمانو څه وینا ده؟ شروع سر کې خو هغوی انکار کو بیا وروستو هغوی اډمټ کړه چې او یاره په داسې حالات کې انسان څه کولی شي چې د کور یو قسم له بېعزتي پیغور نو بهرحال هغوی په غلطه وو د دې هلک څه غلط نیت نه وته چې ګینې څه غلط ناجایز یا تعلق یا نور څه خو صرف او صرف هغه د مینې خبره وه اظهار و خو د دې لا ورکړه دا کړه نه وه شوې په دغې وجه باندې دا خلک په تیش کې راغو دا رنګ اقدام یې وکړ. شهریار خان څونه وخت کې تاسو دا ملزمان ګرفتار کړل او څو ملزمان په دې کې تاسو ګرفتار کړي دي؟ بالکل دا چې وقوعه کله وشوه نو چونکې زمونږ افسران هاي اپس ته پته ولګي سی سی پی او صاحب ته هغوی ډایرکشن ایس ایس پی اپریشن ډایرکشن نو بیا ایس پی سټي صاحب هغې کې ټیم تیار کړو زمونږ ډي ایس پي صاحب صبرب سعید خان انویسټیګیشن ډي ایس پي خالد خان هغوی او زمونږ چې کوم او ډبل آی دی افضل خان او ما سره ایډیشنل ایس ایچ او نو موږ بیا هغې ته لپاره سیټینګ وکړو نو هغه ودین د وقوعې نه تقریبا I think 27-28 هاور بعد چې کوم دی هغه مونږ ټول اریسټ کړي. یو ملزم چې کوم دی هغه د خپل ځای نه تښتېدلی مختیار نومېدی او نور هم ټول اریسټ کړي. سم د هسپتال نه اریسټ کړه او جینۍ مو د کور نه اریسټ کړه په سبا. علی قتل ته برابر شوي؟ علی قتل اوس مونږ یو 2 نایف چې کوم دی نو هغه مونږ دغه اخیستي دي سسپیکټ خو هغه مونږ ګورو فورنزیک سره میچنګ کوو ګورو چې دې باندې څه شته یا نشته. چاړه ده نو چاړه هر یو کېدی شي دې مونږ ته لاسه نه دي راکړی چې هغه چاړه چېرته ځکه چې دا تقریبا 15 ملزمانو په سپاټ نو دا پته نه لګي چې چاړې غوزار چا کړی دی یا چا نه دی کړی تفتیش نه بعد پته لګي. شهریار خان نو دې تاسو انټاروګیټ کړل دا ملزمان دي څه وي چې دا زاهد موږ په څه طریقه چېرته روغوستو یا مو ورته څه اطلاع کړې وه یا دې په خپله چېرته رالو په کوم ځای کې دې قتل کړی دی؟ دا وګوره ډېرې خبرې داسې چې هغه لا اوس انډر انویسټیګیشن دي که نه په هغې باندې مونږ کلیر پکچر نشو ورکولی خو اندازه دا ده مونږ چې کوم سی سی ټي وي کیمرې یا مثال مونږ چې کوم سی ډي آر فالو اپ که او د هغې نه مونږ څه نتیجې واخیستې نو دا د شپې راغوښتې شوې دي
د جینۍ په ذریعه شوی دی یا بل څه ذریعه، خو ډیفینیټلی د جینۍ په ذریعه دا راغوښتی شوی دی 11 بجو پورې دی کور کې او 11:30 12 1 بجې چې څه ټایم وي نو دی بار راویستی دی. بیا دې ځای نه دی ګیب سیپ چې پښتو کې خلک وایي ګیب سیپ یې نیولی دی، نو بیا هلته د وقوعې ځای ته شفټ کړی دی. هلته کې بیا خو شپه وه، د شپې 12 بجې هم کیدی شي، 1 بجې هم کیدی شي، 2 بجې هم کیدی شي. غریب بچغې والي خو څوک به ونه. ګرانو کتونکو، ایس ایچ او شهریار خان خبرې تاسو واورېدې چې ملزمان یې گرفتار کړي دي، خو مقتول زاهد یې ډېر بېدردۍ سره وجلی و. په چړو چاقوانو یې په مرۍ وهلی و او دې خپې لاسونه پې مات کړي وو او وجلی و. بیا یې په یو قبرستان کې غورځولی و چې دا غځې نه د ده ناش برآمد شو. ګرانو کتونکو، خو تاسو د مقتول زاهد د پلار هغه اوښکې په مخ چې کمې تویېدې تاسو واورېدې. بالکل چې د هغه اوښکې جوړې وي، په مخ یې لارې جوړولې، خو هغه عمده فریاد وکړو چې زه به د خپل زوی ما ته اوازونه کړي وي، ما ته به یې اواز کړي وي چې پلاره ما بچ کا، پلاره ما سره دا کېږي. دی د پلار فریاد و چې د هغه مرګ ته هم په دې ځان تیار کړو چې وجلی به په یو ډز به یې وجلی وی، خو په داسې قسمه بېدردۍ سره به نه وجلو. ګرانو کتونکو، خو بیا د ایس ایچ او شهریار خان ډبنګ انټري وه، ملزمان یې اریسټ کړي دي، گرفتار یې کړل او وی ویلې چې زه د مظلوم سره ولاړ یم، قانوني کاروایی به ورسره کومه او کیفر کردار ته به رسومه. ګرانو کتونکو، را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، موږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.